حضرت حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه هغه د خپل یو مورید نه تاسو کوي چې د دې بیعت نه مخکې ستا کوم حالت او د دې بیعت نه وروسته ستا کوم حالت ته هغه کې تا ته څه فرق محسوسيږي ته مخکې څنګه وې او اوس څنګه نو هغه مورید وته وایي چې مخکې نه زما د علم حال داو چې ماته به اشکال پیښ شو مسله به پیښ شو نو ما به د هغې دپاره شرح کتې د هغې دپاره مې بیا حاشیې کتې د هغې دپاره مې بیا نور کتابونه کته چې دا مسله پیښه ده د دې حل بسی او د بیعت نه وروسته بیا داسې وشو چې الله پاک زما هغه سینه فراخه کړه نو چې اشکال پیدا کیږي ورسره ګڼ جوابونه الله پاک پړه کې اچوي نو دی خو مشکل پیښیږي اخو حل الله جل شانه راته اسانوي نو د بیعت نه مخکې هغه حالت او د بیعت نه وروسته چې دی نو هغه زما اوس داسې حالت دی چې جوابونه را باندې راورېږي د سوالونو الله پاک راته آسان کړي او د عمل په معامله کې هغه فرق چې ما کې کوم راغلی دی یو علم دی یو عمل دی نو د علم هغه فرق او د عمل فرق چې دی نو هغه دا چې ما به د خپل ځان شریعت ته تابع کولو نو په تکلف سره په ګرانه باندې به میزان د غیبت نه بچ کولو د دروغو نه بچ کولو د حسد نه مې ځان بچ کولو نو په تکلف سره مې بچ کولو خو اوس چې د خیر سره بیعت مې کړې دي او د الله پاک په ذکر کې زما وخت تیریږي او د سنت په اتباع کې زما وخت تیریږي نو اوس فائدہ دا شوې ده چې هغه د سنت تابعداري هغه به تکلف زمانہ کیږي په هغه کې اوس ماته مشقت نه ملاويږي د ثواب کارونه چې هغه راته بالکل آسان شوي دي نو حضرت حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه وتو فرمایل چې دا علم چې دی د علم کمال دا دی چې انسان باندې الله پاک د سینې غفراخی راولي او د عمل کمال دا دی چې دا انسان د شریعت د تابعداري د فطرت ثانیه وګرځي دا بالکل طبيعت وګرځي نو هغه چې کوم مکروهات او ممنوعات او منکرات دي دا غینه خود به خود د نفرت پیدا شي بیا داسې یو مسلې چې هغه د کتاب کې نه کتلې خو چې هغه نامناسبه کاری نو د خپل د غینه متنفري او دا هغه خبرې سره نفرتي پړه کې بیا وروسته پته ولګي چې دا خو کتاب کې لیکلي چې دا ناروا دي یو سالک